أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. 13 جمعہ میں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاقیات متعلق بیان کرے او ننم دا غی متعلق یو سو خبر کوم دا اصلاح دا پارا. حضور پاک فرمائی دا سل لیگل شویم زما دا لیگل مقصد سدے نو دا حضور پاک دنیا تا دا راتلو چے کم مقاصد دی نو پاگے کی یو غٹ مقصد دا دے کہ دا خلقو خخوی برابر کو خلقو تا خخوی و خیم او اغا خخوی ولا کمال تا رسو فطرتاً ارچا کہ بد خوی مشتا و خخوی مشتا انسان چے پیدا دے دوار خویو نا پکشتا خو چے کم پدک کے خخوی دے چے اغا ولا خپورا کمال تا رسوم او دے پا خخوی باندے منور کم او دا پا وجود کی دا خخوی راشی دا خوی چے کم دا انسان بہترین اخلاق دی چے دا رسول اللہ مبارک اغیل لے گلے دے پہ انسان کے راشی باس دے با ٹک ٹاکی دا با مور سرا دا پلار سرا دا رور سرا دا خز سرا دا بچو سرا سسٹم برابری گاونڈی سرا بے سسٹم برابری دا تا با اس ٹینشن نی دا تا با پریشانی نی دا پریشانی منتا دا صدا وجن رازی دا بد اخلاقو دا وجن گاونڈی بد اخلاقی نو سڑے پا پریشانے کی پروت خد بد اخلاقی نو خاون پا پریشانے کی پروتی بچی بد اخلاقی نو ٹول کور پا پریشانے کی پروتی مور بد اخلاقی نو ٹول انگین دے و زامن پا پریشانے کی پراتی دا دفتر مشر چکم افسر دے آگه خوی خرابی ٹول دفتر گڑوڑی یو کلاس فور چکم پین و تمون وایو کدا آگه خوی خرابی نو ٹول محکمه خرابه دا خوی چراغی بس دا صحاباو تا حضور پاک دقا بہترین خوی نخولیو او پاغی دی دا سے برابر کریو چی پا خدای قسم ټول صحابه یو بل سرا لکدرونو پشان پا زندگی کے پراتو نه دا خزو ٹینشنو نه دا بچو ٹینشنو نه دا استاز ٹینشنو نه دا شاگرد ٹینشنو اس پریشانی نوا خوشحالی باو اس خمونگ لچے سوک رازی سو کوئی دعا راتاو کا دعاو کو او سو کو یر دعا راتاو کا پریشانی دا منگوئی دا بس ٹک تا خوچے تا پوستیو کسا پریشانی دا ام دق کئی سوک دا خد نا فریاد کئی سوک دا زامنو نا فریاد کئی سوک دا گاونڈی نا فریاد کئی او دکاندار دا خپل نوکرانو نا فریاد کئی یر سوکم نوکر دا نیک نا فریاد کئی زمیدار دا مالک نا و مالک دا زمیدار نا دا ٹول ولی اخلاق خنشتا بد اخلاقی روانت پا خدای حضور پاک را غلی دنیا تا دیل دے دقا مقاصدو کی یو گٹ مقصد دا دے چی خلقو تا خشتا خویو خیم ورچے دا صحابو نقشے ہو گورے دا اول نا خیر پور نقشے ہو گورے اسپم نو ارسب برابر او که معمولی بس اخوا دے خوارالل نو حضور پاک تا بے رجوع کلا پیغمبر مبارک بوتا پیو سیکنڈ کی پیو منٹ کی مسئلہ ختم کلا دو صحابہ پا جماعت کے ناستی یو حضرت کعب دے یو عبداللہ ابن ابی حضرت دے پا جماعت کے دے یو کس پا بل باندے قرض دے قرض کے سر پا خبرو کی تیز شو خلق دے یو بل نا قرض غواری کر پا جماعت کے ہم قرض غختیش سر خبرو کی تیز شو خبر تیز شوی حضور پاک دا عائشی بی بی کوٹا کیو جماعت تا نزدے وا دروازیم جماعت تا وا اغدا آوازو نا وو ریدل پویشو چی دا خو کعب دا دے عبداللہ نا خپل قرض غواړي ابا یا وتا نیټن ته غواړي یا بسی ګوروس دقه سره وت په دروازه کې وې اے کعبه نیمه وته پرېدا ګوته وته دا سکړه نیمه پرېدا هغه وې د الله رسول نیم قرض مې وته پرېخد ابل ته ورشه هغه باقی نیمه ولا ورکا وې سیب دادې لاړم باقی نیمه ورکه خبره ختم په اومن کې خبره خلاص شي او فرمائی حضور پاک ہم ستا پچا باندے قرض دا نیٹا دا غواړي ورکا نیٹا
او کاغه سره نی نو پرېږده ورته یا ورته څه کمې کا خبره خلاصه شوه ده ته هم وایي چې قرض غواړې په ښه طریقه غواړه په کنځلو مه غواړه په جګړو مه غواړه په ښه طریقه لیکن هغه بل ته هم وایي چې تم په ښه طریقه ورکه ټال مټول مه کوه نن موږ چې قرض غواړو هم نو په کنځلو په سختۍ غواړو خو لا قرض غوښتل ګزاره کوي خو چې چاله دې ورکه واه 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 باس د مور پی شو نن چې ورته دا دې وویله هلکه دا پیسې راکړله در به کم کنه او چې در نه راشي او غواړي دنه نو خو دا ته بیا دا چینګه خوله ګوره خوله به درته کوپې کړي نو ښځه بچي نه نو یې نو قرضدارې به تنګی او ته مې وروره په چا مېړه نه خطه او تاله راله ما سره لږ امداد وکړو دغه ټانټې خرڅومه او دغه ټانټې په سلو کسو خرڅوي او دا در کوم او دا در کوم او دا در کوم نو چې یو 100 روپۍ ورکړې هغه نیټه راشي خلک ورته 2-3 ورځې هم ګوري ورشي هغه پیسې راکړه در به کم که نه هغه خوله لاړه بل شان شو شکل بدل شو چې بیا ورته وي مړه نو څه ده خو 100 روپۍ ګوټې دي که نه په مخه دی غشتې ما خدایه پاکه پرون خو دې د خولې نه د الدین کاکا چراغ جوړ کړی ډیورې جوړه کړې وه نن خو د خولې نه د ګولډنګ سپي خوله جوړه کړه نن خو دې جګړه جوړه کړه ما سره هلکه نیمې مې درته پرېښودې ځه دا نیم بس کار وشو که خیر دا نیمې به کله راکې خو چې څنګه دغه نیمې خلاصه شو داسې به دا نورې نیمې هم خدای خلاصه کېږي قرض ورکول نشته بد اخلاقي شروع په هغې جګړه شروع چې ډزې پکې وشي په هغې ورشي پټۍ تې ونیسي ډزې پکې شروع شي په هغې ورشي موټر تې ونیسي جګړه جوړه شوه په هغې کې تې زوی وتښتئ داسې هم پکې ډېر شوي دي رور تې وتښتئ برمته وتئ دا برمته کې جګړه جوړه شوه ولې قرض مې ورکړی ځکه خو زموږ دا یو مقوله ده د عربیانو هغه څه وایي قرض مقراض المحبت مینه قینچي کوي وایي مینه ختموي ورکې به ښه په او ورکوي قرضداري له بلکل ښه خبره چې ورکې خو چې قرضدار یم ته څنګه عمل کې په سنتو چې هغه هم بیا په سنتو عمل وکړي او خپل شی واپس کړي په خدای نن ډېر زیات حالات خراب خصوصا په دې پراپرټو کې ځمکه در باندې خرڅه کړي هلکه دا مې در باندې دا راکړه دا ځمکه راله راکړه پیسې به کله راکړي په 1 کروڑ روپۍ پیسې 6 میاشتې پس دیم د 15 لکو په 1 کروڑ خرڅه کړي دا هم داسې د خدای دپاره نه کوي دته هم پتې چې شی د 15 لکو دی او 40 لکه ګټم شی د 1 لکو دی 10 لکه مفتو کې ګټم او 6 میاشتې به د نیټه شي که نه 6 میاشتې پس یو پسې ورشي پورې جرندی سړی بیا نی سړی څه شو یاره په هغه په یو قرضداري راځي خو پته نشته کړی وړی نن دلته شپه سبا په کشمیر کې بل په کراچۍ کې یو ځای بل دی چې لټې نو په هغه د ده په شان د سوونو خلکو کورونه پورې بیا په جرګو پسې ګرځي یاره جي دغه زما نه خو ځمکه ورکړه هغه خو انتقاله خو یې را خرڅه کړې ده او دغه زما نه پیسې نیولې دا نن سبا پردو پیسو ته خلکو او په سودونو ګورې یاد ساتئ سودونه څنګه دي ګاډۍ والي د بل نه هلته پیسه پې پورې ده شوروم کې به ګاډۍ والي د بل نه په 20 لکه روپۍ په نغدو به هم په هغه شوروم والا په 15 لکه خرڅ کړي په قرض یې په 20 واخیسته او په هغه شوروم والی په نغدو په 15 لکه خرڅ کړه 15 لکه پې د هغه پاتې شوې په قسم دی چې سود دی ده ګناه ده نشته نبوي اخلاق د پیغمبر تعلیمات نشته په دې عملو کې کم خوره که نه پردې حق ولې په ځان پرېږدې قبر ته او قیامت ته پردې حق ولې وړې لږه وخوره که نه کمبخته موټر مه ګرځه وکړ په سایکل وګرځه موټر کې مه ګرځه که نه بنګله کې موسه په کچه کور کې اوسېږه که نه خلکو سره سیالي ولې تربور سره کوي نو هغه خو محنت کړی دی هغه زوی خو تعلیم کړی دی تجارت کړی او ته دغسې ناستی دی یو بل نه په دغه دوکو داکو باندې پیسې راغونډی ګناه ده په خدای قسم ګناه نو قرض به ورکې هم ورکه خو وګوره و دې سړي ته وګوره هر چا باندې نن سبا مه ورکوه او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې ته قرض هغه سړي له مالک له ورکې په ښه طریقه ورکړه مه تنګوه هغه سره ظلم مه کوه هغه سره زیاتي مه کوه نیټه دې راله د نیټې نه مخکې به خپل شی تیار کړه
جنگ به ختم شي اسبني رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر نه اوخ واغشته اوخ وره په قرض ویې واغشت هلکه راوله اوخه چې کله زه مدینې ته لاړ شم اوخ راوله حضرت جابر وی هغه اوخ مې نه خوښه په لاره ته د تلو وی نو په یو سفر کې روانو وی ما به وهه اوخ د تلو نو وی شاته نه رسول الله مبارک را روان دی ما ته وی جابره ولې مې د الله رسوله دا اوخ مې ستړی شوی دی او که څه بلا پې شوې ده د تلو نه دی وی واګې ټینګې کا مې واګې ټینګې کړه وی شاته نه حضور پاک په چوکه باندې داسې لږ غوندې وه وی چې وی و داسې طاقت پکې پیدا شو چې د ټولو سارونه مخکې روان شو وی بیا د پیغمبر علیه السلام د اوښې نه مخکې کېده ما به بیا راښکه چې د حضور پاک د اوښې نه مخکې نه شي وی ما ته وی جابره اوښ خرڅی مې بې پیسو ستا دې وی نه خرڅی ما وی یو پسو په دې وی د ما شو اوښ یې واغشت وی چې کله لاړم جومات ته حضور پاک ناستو ورننوتمه اوښ مې بوته چې اوښ به ورکړم او پیسې به راله حضور پاک راکړي وی ما ته وی د اول خو 2 رکعته منځ وکړه کړه جومات کې 2 رکعته تحیت المسجد یا تحیت السفر 2 رکعته مې وکړل وی ما ته وی اوښ مې چې پسو خرڅ کړی هغه شی یې راله راکړه وی چې راکړه راله او زه روان شوم قیمت مې واغېسته د هر شي شکل کې خو قیمت مې واغېسته وی چاته وی چې جابر ته آواز کا وی ما وی چې اوښ راته جوړ واپس کوي او زما ډېر بدي شو هغه اوښه ډېر مې بدي شو ما وی حضور پاک خو ځان نه دی خو چې د مسکین مسافر له به یې ورکوي که نه اوښ راته جوړ واپس کوي وی ما ته رسول الله مبارک وی جابره دا اوښ دې واپس واله پیسې هم سته او اوښ هم سته دې ته قرضدار یې پیسې هم سته اوښ هم سته د مارونو ښه خوی به استعماله ورکولو کې هم ښه خوی او بیا قرض اغشتو که چې ما قرض ورکې هم په ښه طریقه باندې قرض ورکول یوازې قرض خو نه دی دقسې دوکان دې په کرای ورکړی دی نو چې کرۍ وصولې نو په طریقه باندې وصول کا او چې هغه ورکوي نو هم په خپل ټیم او په خپله نیټه دې ورکړي دقسې د بچو سره خوی مینه محبت حضور پاک مبارک مونږ کوو داسې ماشوم را واغېسته او ماشوم یې ښکل که یو بانډیسې راغی وی د الله رسوله ده ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا ما خو اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی دا بانډیسیان لږ دړنه سخت دي رسول الله مبارک وفرما چې ستا دړنه خدای رحم ایستی دی نو زه خو یې پکې نشم اچولی دا خوله کې رحم راشي په ماشوم نو ماشوم ښکل کي حضرت حسن او حضرت حسین دین وسیو دواړه ماشومان را روانو جومات ته رالل او تیندکونه یې خوړل دغسې رسول الله مبارک په منبر ناست و تقریر یې کو دوی تیندکونه خوړل چاته یې ویلي هم شو که نه چې دا ماشومان راوچت کړي صحابو ته یې ویلي شو څه بده نه لیکن حضور پاک په خپله د منبر نه کوز شو دواړه ماشومان یې غېږ کې ونیول یو یې په د یو پتون کېښود او بل یې په دا بل پتون کېښود ځان ته یې رانږدې کړل وی دا دواړه ماشومان مې ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل وی ټینګ نه شوم ورکوز شوم راوچت مې کړل څومره مینه د لور بچي د لور بچي څومره محبت او څومره مینه یې کړې دقسې مینه محبت د بچو سره د نوسو سره کوه نو قربانېږي به ده بچو سره ازادي مه کوه بچو ته کنزل مه کوه که ته ورته کنزل کې یو ځل دې وکړل دوباره دې وکړل بچو سره د ازادي شروع کړه نو بس بیا به دې په مخ لګي ګورې ښځې سره به داسې ازادي نه کې که ازادي دې ورسره وکړه قسم دې دا ښځه دې په مخ بیا لګي د اخلاقو زندګي تېره کړه بس کافرانو سره صحابه روان دي په یو لاره باندې د یمن د یو قوم مشر و سمامه هغه روان دي عمرې له عمرې خو به د کافرانو هم کولې د جاهلیت په طریقه به یې کولې صحابه ونیوه ګرفتار یې هغوی پېژنده چې د لوی قوم مشر دی ګرفتار یې کړ مسجد نبوي ته یې راوست چې راوست د جومات یو ستن و هغې پورې وتړو قیدي دی کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې سمامه د اسال زوی
هغه مو نیولی صاحب راوستی م دی د ستنې پورې م تړلی داسې هر سړی به یې نه نیوه خو چې چا به د مسلمانانو سره او صحابو سره ظلمونه کړي چا به زیاتي کړي نو چې دشمن ونوینې خو دغه لوبې به ورسره کې حضور پاک وله راغی ورته کېناسته ما عندک یا سمامه سمامه لکې دې څه پراته دي څه سوچ دی څه خیال دی وایه هغه ورته درې خبرې وکړې وی د الله رسوله یوه خبره خو دا ده په زړه کې مې دا سوچ دی چې ان تقتلته که ته ما وجنې لکه ما به یا وجنې نو ګورې د وینې خاوند به مړ کې اونه که پرې کې بچي به راوباسي ما که مړ کې خو ختمه شوه نو وینه ولې تویې او دویم دا که ته ما وجنې نو ګورې د لوی وینې خاوند یم د قوم سردار میم وینه مې وړه نه ده ګورې تپوس پیدا نه کېږي دمکې غوندې شو او که چېرته مال غواړې په مال مې پرېږدې وایه څومره چې غواړې زما قوم به اوس په اطلاع وکړم مال به راشي ځکه ډېر خلک نن سبا نیسي د مال د پیسو دپاره وایه او که مې خیراتي پرېږدې مفتو کې نو دومره غټ احسان به حاصل کې دومره غټه ښېګړه به وکړې چې زما ټول قوم به د غلامان به مطلب دا دی چې ډېر لوی احسان به وکړې تنعم علی شاکر ډېر لوی شکریه به دې ادا کړم یوازې زه نه زما ټول قوم به دې شکریه ادا کړي حضور پاک اسم ونه وی سهار بیا راغی سمامه څه دې خیال دی ګور هر شي کې د رسول الله مبارک حکمت دی حکمت یې دا و چې د صحابو د اخلاق وویني حکمت یې دا و چې مونږ قرآن وایو دا قرآن وورو حکمت یې دا و چې دا معجزات راځي چې هغه معجزات هغه وویني حکمت یې دا و چې زما دین وویني چې دا دین رښتونی دی او که دا غلط دی ځکه جومات سنې پورې تړلی شوی دی ډېرو ډېر دعوتونه مو ورکړي د لږ دعوت ته نه ورکړي سبا بیا ترې تپوس کوي سمامه ما عندکه څه دي څه دی خیال دی هغه ورته وایي هغه پرونه درې خبرې په درېیمه ورځ بیا رسول الله مبارک راغی وی سمامه څه دی خیال دی زړه کې د څه پراته دي وی صاحب چې هغه درې مې کړي دي مقه دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر ګزار به دې شم زه څه کوې چې زما قوم به دې شکریه ادا کړي شاکر عظیمه طالبان پې پوهېږي تنوین وي د تعظیم او که پیسې غواړې څومره غواړې د ترازي او که مې وجنې نو بس صاحب وینه به تویې کې نو بدل بدن اخیستې شي نو لویه وینه ده حضور پاک صحابو ته وی اطلقو سمامه پرېږدې ځه خیراتي مې پرېښود او دلته کې وجلې شو چې راشه دا به مړ کړمه نور سرداران به ویریږي او زما صحابو ته بیا غږ نه کوي مال یې ته اخیستی شو لکه د بدر د قیدیانو نه چې فدیه اخیستله اما منا بعد و اما فداء قرآن شریف کې الله فرمایي پیسې به هغې دومره راوړه دومره پیسې موږ به ځان له جهاد له تورې والو لیکن حضور پاک دلته کې څه کوي وی ځه خوشې کې مفتو کې معاف کړه دشمن دی ګورې د قوم سردار دی په ګوتو ورغلی دی او پرېښو دې ته اخلاق نبوي وي ته به دشمن پرېږدې خوشې به یې کوي چې لاس له دې راشي نه خو چې څنګه یې پرېښوده د جومات نه بار ووته نو نږدې یو باغ و د کجورو هغې کې چینه و هلته لاړ هلته یې ولمبل ځان یې صفا کړ او بیا د هغې نه پس جومات ته واپس راغی او د رسول الله مبارک مخکې کېناست او ګونټې ماتې کړې وایي د الله رسول ایمان راته ښایه مسلمان شو دا د پیغمبر د خوی اثر ښه اخلاق وکړه چې کمال دی په خدای که دا بل شي کې شته بس مسلمان شو او بیا ورته څه وایي د الله رسوله وی قسم دی چې د دې نه مخکې ستا د مخ نه مې بل مخ زیات بدي نه شو ستا مخ مې ډېر بدي شو نن ستا د مخ نه محبوب مخ ماته بل نشته ستا د کلي نه مبغوث کلي ماته بل نو ډېر مې بدي شو په ټولو دنیا کې نن ستا کلي ماته ډېر محبوب دی ستا د دین نه مبغوض ډېر مې بدي شو ستا دین په ټولو دینونو کې نن ستا د دین نه محبوب ترین دین ماته بل نشته ډېر مې خوښ دی الله رسول زه خو عمرې ته تلم ستا ملګرو ونیوم څه وکړم ویې لاړ شه وکړه عمره
د اسلام په طریقه چلې وته خو عمرې له لاړ چې هلته لاړ د مکې مشرکانو ته پته لګېدلې وه چې ثمامه د قوم سردار مسلمان دی ټول قوم به اوس مسلمان کېږي چې هلته څنګه لاړ او طواف یې کو کافران پرې رالل ورته یې ویې لاړې بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښوده وی نه بېدینه نه یم د رسول الله مبارک سره مې په یو لاس باندې ایمان او اسلام قبول کړی دی دین مې قبول کړی دی ښه دین او ګورې پام کوې ګوتې راوډړې ځکه مکې ته به د علاقې نه غنه راتله غنم وربشې روجې دا به د در علاقې نه راتلل وی پام کوې اوس به وی تاسو له غله اهله راځي چې رسول الله مبارک وی چلېږه که هغه وی راځي به که هغه وی نه یو دانه به هم درته نه راځي فورا تابعدار شو د حضور پاک او بیا چې کلي ته لاړ ټول قوم خدای مسلمانان کړل نه ولا رسول الله مبارک بخاري کې کتابونو کې شته دعوت نه دی ورکړی چې مسلمان شي دی ورته نه وي چې کلمې شهادت ووایي دی ورته نه وي چې دوزخ ته به ځي دی ورته نه وي چې مسلمان چې جنت ته به ځي په څه مسلمان شو د حضور پاک او د صحابو په اخلاق ښه خوی استعمال که هر څه به ټیک ټاک وي نن موږ بد اخلاقه یو ایو کافر چا مسلمان که په مینتونو چې مسلمان شو او واپس را روانو وی راځه مانځله جومات ته ځو چې جومات ته راتل وی سپلی و باسوی ویستې وی دا ځان سره ونیسه مخکې ځو وی دا ولې عبادت خانه خو مقدس شی دی مونږ خو خپل عبادت خانې ته سپلی نه داخلولې او تاسو وی دا دلته خلک پټوي وی څوک دلته کافر شته نه نه دا د مونږ مسلمانانو کې بعضې خلک یې هغې سپلی پټوي او سپلی واپس پورته واچولو د اسلام مې نرې پکار چې خلکو را په جومات کې د خدای په کور کې سپلی پټېږي وایي پټېږي که نه پټېږي د خدای کور دا زمونږ بد اخلاقي ده مونږ جومات ته جرنده وو دا جرنده جومات ته ولې وایي چې څوک ته لوډ سپیکر پټ نه کړي ورشه نن د جومات نه سولر یې پټېږي ورشه د جومات نه نن د سولر هغه مشین پټېږي ورشه د جومات نه نن لوډ سپیکر پټېږي ورشه د جومات نه نن جانماز پټېږي دا جانماز چې هغه خرڅی رښتیا ووایې غل چې دا خرڅی خلکو ته پته چې دا غل دی او که نه دی وایې ټوله دنیا ته پته دا غشتل حرام دی په څلور مذهبه ګناه ده چې تا ته پته ده چې دا غل دی او تا ته پته ده چې د سلو شی په اتیا او په 50 خرڅی تا ته پته ده دا نشی دی چې یو دی نه به یې راپټ کړي یا جومات نه یا د کور یا د بل چا نه نو پردې ملک خرڅولی نشي در سره دا خو پردې جانماز دی دا خو پردې سولر دی دا خو پردې شیشه ده او دې خرڅی تا ته ښه یعنې هر سړي ته پته ده چې دا د غلا مال دی چې څوک یې تیلي هغه ته ښه پته ده ماشومان نه دي چې دا د غلا مال دی دا سړی غل دی پته ورته لګي او دا سړی غلم دی او دا شی په دونه کم قیمت خرڅوي دا د غلا دی نو دا غلا مال شو نو پردې مال خرڅي نه خرڅونکی هم ګناهګار دی غشتونکی هم ګناهګار او په هغه جانماز دا خلک مونځ هم کوي بله د 500 جانماز راته په 50 روپۍ میلو شو او ښځې ته مو یوه کوه پې مونځ د پاسه کوه پې مونځ کشتی ده چې دوزخ ته پې لاړ شي کوه پې مونځ دا زمونږ حال دی جومات نه غلا کوو د خدای نه غلا کوو جومات خو د خدای کور دی مساجد بیوت الله سوچ نشته د خدای نه غلا کوو خدای ته نه نیست خو الله خو صبر کوي دنیا ده د عمل ځای دی قبر را روان دی ځانکدن را روان دی اخرت را روان دی هلته و بیا الله پوهېږي جلدم جومات ته والی های های خدایا دا مسلمانان دي جی مسلمان غلا کوي جی کم ځای نه کوي خدای کور نه کوي هلته جمعې مانځل راشي سپلی ته بل پټ کړي هلته جمعې مونځ کوي موټر سایکل دی بل پټ کړي هلته مدرسه کې طالب دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی د الله قرآن ته ناست دی چې راشي موټر سایکل نشته څه شو چا بوتلی هلکه هندو که سیکو که انګریزو که یهودي و څوک مسلمان دا پیسې به دې وړي او ماشومانو بچو له به پرې ډوډۍ خوري د ده به دا تېرېږي څنګه چې د یو غریب مسکین طالب نه چې پردی ډوډۍ ته په جومات کې ناست دی د پیغمبر حدیث وایي دا به دا رزق به ستا ظالمه تېرېږي څنګه دا به ستا د ښځې تېرېږي څنګه دا به ستا د ماشومانو تېرېږي څنګه بد اخلاقي شروع مولایان یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی بل پسې په لوډ سپیکر لګیا دی
هلکه د دین په مسله اختلاف دی نو یو بل سره کینئ که نه ناجمانو دا څه یو ملا نه خبره د خولې نه وتې ده ما نه به د خولې نه یو خبره وتي زه به پرې نه یم پوه شوی ځه غلطه به مې کړې ځه نه یم پوه شوی مثال غلطه به مې د خولې نه وتي یا به مې په قص ویلي خو بس ما ته به هغه مسله ټیک معلومېده وي به غلطه ځه نو راشه ما سره په ما په لوډ سپیکر وته ولې خېږي پیاله چای به مسکم ډوډۍ ما ته ووایه چې دا خبره دې غلطه کړې ده واقعي که غلطه وه که زه مسلمان یم زه ویم چې بیا به نه کوم زه به په لوډ سپیکر ووایم چې ما نه ګورئ بله جمعه یو خبره د خولې نه وتېره ما ته خو ټیک ښکارېده خو یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا غلطه وه بس دا په دې عمل مه کوئ نو څه خبره داسې ټیپر مولی خو نه دی چې ته یې د ما نه وړې دا خو دین دی زه بل ته ښیم ما ته تو ښایه ظالمه که نه بل خطا کېږي زه ټیک کوم او زه خطا شم راشه ما ټیک که که نه ما ته ووایه که نه ما له کور ته راشه پیاله چای هم در باندې کوم شکریه به دې ما دا کوم دا یوازې ځان نه ده ټول دا لګیا دي یا یو ملا پسې بلبل ملا پسې یو ته کافر مشرک بلبل ته کافر مشرک ټوله دنیا په هغه مخته کړې هغه مولا ومنم او که دا مولا ومنم بد اخلاقي وره حضور پاک د خندق د غزا نه فارغ شو دا ټکې وره جبریل علیه السلام راغی وی د الله رسوله تا خو د جنگ سامان کوس کو ما خو نه دی کوس کړی ولې وی څه وی اخرج الیهم بنو قریظه یهودیانو په دغه خندق کې ډېر لوی ظلم کړی وی دوی پسې ځه بس صحابو ته رسول الله مبارک وفرمایل وی ځې شابه بنو قریظه ته یهودیان دي د مدینې ورې نه بار د دوی علاقه وه وی د ماښام مونځ به بنو قریظه ته رسوی دا ټکې واورئ د ماښام مونځ به کوم ځای ته رسوی بنو قریظه ته بل هلته به مونځ کوی اوس چې په لاره روان و په لاره پې ماښام راغی بعضې صحابه وایي چې مونږ خو دلته مونځ نه کوو ځکه رسول الله مبارک فرمایلي و چې د ماښام مونځ به هلته رسوی نو قضا دې شي خو هلته به رسو نو مونځ ته قضا شو خو بنو قریظه ته هلته ورسو د پیغمبر علیه السلام په هغه ظاهري خبره عمل وکړه چې هلته ورسوی بس هلته رسو قضا دې شي خو هلته رسو پیغمبر ویلي دي پیغمبر ته الله دا حکم کوي دا مونځ 2 رکعاته او 4 شو دا 4 شو دا 2 شو مونځ کې خبرې دي بدبندې شوې دا ټول حکمونه پیغمبر بیانوي خلکو ته هغه نور ووایي چې نه مونځ کوو مونځ قضا کېږي د پیغمبر مقصد دا نه و چې هلته مونځ وکړې د هغه مقصد دا و چې زر ځای هلکه چې زه تا ته ویم چې شابه 4 سدې ته ځه خو مازدیګر مونځ به هلته رسې او مازدیګر مونځ نه قضا کېږي نو ته به څه کوې ورسره ته به یې په لاره وکړې او مطلب دا دی د ما د خبرې چې زر ځه هغوی وی د پیغمبر مقصد دا و چې بل کار مه کوې زر ځې دا نه چې مونځ قضا کوې هغوی په لاره مونځ وکړو بیا لاړل چې رسول الله مبارک راغی وی صاحب نیمو خلکو هغه چلو که نیم دا چلو که تا وی مونځ هلته ورسوې نیمو قضا که خو هلته ورسو او نیمو وی چې د پیغمبر مبارک دا مطلب نه دی چې مونځ قضا کې هغه مطلب تلواره وه نو بس په تلواره رالو مونځ ولې قضا کو حضور پاک دواړو ته وی ټیک کارم کړی سم نشته مونږ طالبانو ته یو د حدیث په ظاهر عمل وکړه یو یې په باطن عمل وکړه لکل آیت منها ظهر وبطن بس خبر خلاص دین خو الله ډېر فراخه مونږ له راکړی دین کې ډېر وسعت دی یو باید لګیا لوډ سپیکر باندې لګیا دي دغه مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې او بعضې بیا ناست دي د دین دشمنان دې ته ناست دي بیا د دین دشمنان بعضې پټکي هم تړي یو پکې پټکې تړلې غټ شیخ الاسلام دی ناموم رایګیره ده اوره پټکې هم تړلې دی غټ شیخ الاسلام دی ناموم رایګیره هم ده او شکل ته چې ته ګورې نو 15 او یا زره کافران به پرې روزانه مسلمانان کېږي هغه صرف دې ته ناست دی چې یو مولا بل پسې ویلې ده هغه خبره نشر کوي وګوره که نه دا مولا کې دا چل دقه مولیانو پسې نښتی چې دا یو مولا بل پسې وي بل پسې وي بل پسې وي دې ته ناست دی چې خلکو ته دا خبرې ور ورسوي او خلکو ته وښیي وګورئ مولیانو ته که نه دا مولا داسې دی دا هغه بلو پسې لګیا دی ګوره که نه دې مولا ته کنځل کوي ګوره که نه دې مولا کې دا عیب دی بل ورپسې لګیا دی هغه مولیان خلکو ته بدنامولو کوشش کوي او مایکونه ورته لګېدلي
دجالي فتنې دي دجالي فتنې اخلاقیات چا کې نشته ما ته یو سړي کنځل وکړل نو ته به هغه په لوډ سپیکر وایې چې پلان کې ته چا کنځل وکړل هغه پوه کوې مه کوه دا کنځل کور ته ورته لاړ شه نو ته نیټ ته خېجې نو وایې پلان کې ورته کنځل وکړله وایه دا کنځل یې وایي دا دي هاي هاي کنځل خوری ظالمه دا اخلاقیات په مونږ کې نشته مخ مخه پکېږي شو یو خبره درته کوم مایوسي به نه کوو مایوسي به نه کوو شکر الحمدلله پرون مې نن هم درته ویم د خدای فضل دی ډېر خلک داسې دي چې هغوی د رسول الله مبارک که 100% نه په 50 او په 50% اخلاقیاتو برابر دی الحمدلله که دلته خلک لګیا دي مولیانو پسې کنځلې کوي ورشه د دنیا خلک دي چې هغوی د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړي دومره عالمان پخوانو په کلو کې لکه اوس چې څونه پیدا دي دومره قاریان لکه دا اوس چې دي دومره حافظان لکه دا اوس چې دي یو قاري صاحب شاګرد نه مې تپوس وکړو مخکنۍ خبره ده هلکه مې ختم دی په تراوو کې وکوي او مې د سره فاتحو وی مونږ خو په شپږ کسه ختم وکړو په شپږ کسه په تراوو کې ختم یو وی کسان ګڼو نمبر هم نه راته نو الحمدلله په دې کلي کې دا ظفرخان ناست دی دا جی صاحب ناست دی مخامخ راته زمونږ په تورنګزو کې 2 حافظان حبیب الرحمن حافظ صاحب او د قاسم خیل حافظ صاحب اسرائیل حافظ صاحب دا 2 حافظان ماته او دا به مکسر بارو نو دلته یو بل د جوړی حافظ صاحب هغه به ختم کو حافظان نو راشه نن زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمیرلی نو که دې خوا دین دشمني شروع ده اخوا دین په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز او دا خلک چې دا نن مولیان سپکوي او دا خبرې نیټونو له ورکوي او خلک په مولیانو بې اعتماده کوي او دا یو بل پسې لګیا دي دا یو ګنده هوا ده دا راله او تیره به شي انشاءالله العزیز غلبه د باطل نی غلبه د چا وي وایه د حقي خو مونږ خو به وایو که نه چې اخلاق ښه کې او دا بیان چې زه کوم یوازې تاسو ته نه کوم ځان ته هم کوم زه د الله نه هم دا سوال کوم چې الله مال هم ښه خوی راکړي هغه خوی چې د رسول الله مبارک خوی ابو سفیان هغه کافر صاحب چې د مکې سردار دا ورست د مکې سردار دی د کافرانو په جنگ احد کې غزوه احد کې ورته وایي او یا صحابه چې شهیدان شو او د رسول الله مبارک تر د حضرت حمزه وجود چور چور شو پوز او غوږونه اوس د الغابي لیکلي دا ته کټ شو د دغه جنگ د کافرانو سردار څوک دی ابو سفیان او بیا وروسته په خندق کې غزوه خندق کې چې 10,000 کسان رالل او په مدینه حمله وکړه او نیت یې چې مسلمانان سره د رسول الله مبارک به ختمو د کافرانو سردار څوک دی دغه ابو سفیان مکمل سردار او بیا چې رسول الله مبارک مکې ته ته او په حدیبیه کې منې کو چې نه به راځې او صلح وشوه دا چا منې که سردار څوک ابو سفیان صحابه به ورته خوټ کېدل چې خدای دې به مونږ له کوم دی په ګوتو راځي دی خو مونږ پسې مدینې ته مونږ خو د نه هجرت وکړه کور هم درته پرېښو وطن هم درته پرېښو څاروي هم درته پرېښودل ځمکې هم درته پرېښودل ډک کورونه هم درته پرېښودل او مدینې ته رالو نو د خدای بنده بیا هم نه خلاصېږي خو چې کله د فتح د مکې ورځ شوه رسول الله مبارک روان شو 10,000 لښکر د مسلمانانو دی او مکې ته نږدې شو نو هغوی ته اطلاع ورسېدله چې مسلمانان روان دي په مکه حمله کوي دغه ابو سفیان راووت د سره د یو 2 ملګرو چې څنګه راووته چې ګوره معلومات اخلو چې واقعي دا خبره رښتیا د مسلمانان په مکه چړۍ کوي حمله کوي او که دروغه ده چې رالل یو ځای کې روان دي ګوري یو ځای کې اور بلیږي لوګي دي ایو بل ته ویل لکه دا اورونه بلیږي لوګي دي داسې دی لکه د عرفې میدان عرفه کې ډېر خلک په میدان کې به هغه زمانه کې را یو ځای شو غرمه میدان له ډوډۍ پخوله لوګي به هغه ورته وی چې نه دا ډېر زیات لوګي دي دا څنګه به یاره وایي دا پلانکي خلکو دغلته پلانکې کلی دی هغوی تنوره جوړې دي بنو عمر ورته وی هغه لږ دي دا ورونه ډېر دي دا دغه د صحابو دمه کړې وه او ځان له خوراک مارا پخلی کو نو لوګي خطل
په دې سوچ کې چې د رسول الله مبارک څوکیداران صحابه وو هغوی ولیدل او فورا ورپسې راغلل او ګرفتار یې کړل او د مټې ونیول نبي علیه السلام دی درې واړه روان اوس ته به څه وې زه به څه وې هر سړی به وایي چې ارمان دا دی چې اوس حقه چل ورسره وکړي کوم چې دوی حضرت حمزه سره کړی د دشمنان سرداران دي درې واړه او حضرت عمر کې هم دقه جذبه و رضی الله عنه چې هغه ولیدل بس اسې ورپسې اوس غلو مطلب یې دا چې د رسول الله مبارک خوی مونږ ته معلوم دی که هغه له ورسېدل ماپ کېږي چې په لارې چپه کړم په لارې بېغمه کړم او دوی فورا په دین په منډه روان دي چې عمر راپسې را روان دی هغوی ته خو د عمر خوی معلوم و په دقه دی چې حضور پاک ته دوی درې واړه ورسېدل او حضرت عمر ورپسې ور ورسېد وی د الله رسول زما دې تورې ته یې پرېږده مونږ له خو دې پړه پولې او درولې وی نه عمره کښېنه الله دغه درې واړه سرداران د مکې چې حضور پاک له څومره صحابه شهیدان کړي څومره جنګونه کړي د دواړو جهانو سردار مکمل معاف کړل او بیا ورته حضرت عباس وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکړه که د دې مکې سردار دی وی خره د عزت دی چې د کور ته څوک دننه شو هغه ته امن او وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه راځي وی ښه چې څوک جومات ته رالل حرم ته هم په امن وی جومات هم راکوټې ټول پکې نه راځي وی ښه چې چا ځان پسې کو دروازه بنده کړو توره مونږ پسې راونه ویسته هغه ته هم امن ځه ابو سفیان څه وی وی هغه وخت مې ظاهر کې کلمه وی مسلمان شوم ظاهر کې خو په اړه کې مې ایمان نو وروستو په اړه کې ایمان مضبوط شو راغی مکې ته چې څنګه راغی وی الک خلکه ما دله یو ښه خبر راوړی دی یا خپلو کورونو ته دننه شئ دروازې بندې کړئ په امن یا زما کور ته راځئ په امن یا جومات ته راځئ په امن ښځه یې وهنده د عتبه لور وه د لوی سردار وه ډېره لور وه او هغه ښځه وه چې په احد کې د شهیدانو ته ګډېده هغه ښځه وه چې د حضرت حمزه په زړه باندې او په اینه چکونه لګولي وو راله د ابو سفیان یې د ګیرې نه ونیو وی ته څه ګړې وړې وې او قوم ته یې وی روضې تورې راوالی په مونږ به خلک راځي په مونږ به مسلمانان حملې کوي شابه تورې نیزې راوالی جنګي سامان راوالی او ابو سفیان ته یې وی کمزورې خبرې مه کوه خلک مه یاروه ګیرې نه یې کلک ابو سفیان د خپل خاوند ونیو ارسلی لحیتی اخوکا ګیره پرېږده نیکبختې کور ته ننوځه دومره لښکر دی چې ستا قوم مقابله نشي کولی راغی د دواړو جهانو مبارک سردار په مکه مکرمه او سیبه صحابه رالل او لګیا دي خپل طوافونه کوي خلک په امن صرف یو څو کسانو چې هغه مباح الدم او هغوی ډېرې مضبوطې غلطۍ کړې وې نو رسول الله مبارک د هغوی متعلق ویلي چې دا به نه پرېږدو سا یو څو کسان دا به مړو باقي به ټول معاف دی کافر هم معاف و مسلمان خو معاف دی کافر هم معاف کمزوري مسلمان چې هلته او کافران ټول معاف زما ترم چې چا وجلی دی هغه هم پکې معاف زما د تر سینه چا پرې کړې ده هم پکې معاف زما د تر په زړه او په اینه چې چا چکونه لګولي دي هم ورکې معاف اثر یې څه شو صحابه وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغې خو مطلب دا چې دشمن په دشمن ورشي نو نن سبا خو دا ښځې بیا به هر څه ورسره کوي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي نن به زمونږ په کور کې دننه زمونږ خویندو سره زمونږ لوڼو سره زمونږ میندو سره زمونږ ښځو سره بدعملی کېږي ولې دشمن دی دشمن خو هر څه کوي نن به زمونږ مالونه لوټ شي دا مسلمانان به مونږ نه خپلې بدلې هغې خو پې دا ګمان نه کو که وی سم نه شو اړو څوک رانلل وی مونږ ماشومانو ته وی چې تاسو ورشئ چې دا خبره غلطه ده او که دا رښتونې ده ځکه په مونږ خو څوک رانلل وی چې ماشومان لاړل واپس رالل وی چې مسلمانان خو راغلي د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي نه یې د چا پیاله یې ماته کړه نه یې د چا جام پټ کړه
نه د چا د ښځې عزت واخیست نه د چا د لور عزت واخیسته نه څوک وینځه کړه او نه څوک غلام وکړه او نه چا نه څپېړه ویسته لګیا دي بس معافي کړل ټول حضور پاک اعلان زه ټول معافي بیت الله نه دننه بوتان را مات کړل بار چې کوم بوتان وغې ختم کړل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم او حضرت بلال ته وایي خېجه د بیت الله سر ته او بانګ ووایه نن د الله د توحید د وحدانیت اواز اوچت کا اقه هنده اقه ښځه سره د نورو ښځو راغونډې شوې وایي مونږ ایمان راوړو خو ځان یې پټ کړی دی په برقه کې هغې وایي چې زما ایمان نه قبلیږي ما هغه جرم کړی دی چې هغه جرم په تاریخ کې اړو چا کړی نه دی د پیغمبر تره له مې سینه شلولی پوزه او سترګه مې ترې پرې کړې ده پوزه مې ترې پرې کړې سترګې مې ترې ایستې دي غوږونه مې ترې پرې کړي دي زړه باندې مې ورې چکونه لګولي دي هغه نه مې قیمې جوړې کړي دي زما ایمان به کوم ځای قبول شي ځان یې په برقه کې پټ کړی دی چې دا نورې ښځې به ماف شي زه به هم پکې منځ کې ماف شم او که دې وپېژندم پې حضور پاک خو مې پېژنې د کلي سړی مې دی چې رالل ښځې راغونډې شوې حضور پاک ته چاوې ښځې راغونډې دي او هغې ایمان وروړي بیعت کوي وله ورغې چې ورغې و یو څو خبرې واورې یو خو ښځې او مال لاس نه راکوي ښځو سره لاس جنګول ګناه ده د خولې بیعت به او دویم یو ښځه مشره کې ډېرې به خبرې نه کوي د هغې یوې ښځې سره چې ما خبرې وکړې ټولو سره به هنده مشره وه د ابو سفیان د دې سردار ښځې ده د عتبه وډېره لور ده د شیبر ویره ده د لوی خاندان ښځه ده خو ځان یې پټ کړی حضور پاک ته وایي دا زموږ مشره ده دا به سره خبرې وکړي نبی علیه السلام ورته ایمان راوړی یو څو شرطونه دي وایه یو شرط دا چې شرک به نه کوې شرک ډېر قبیحه ګناه ده بوتانو ته سجدې عبادت به نه کوې هنده ورته وایي دا شرط قبول دی وایي مونږ تر اوسه پورې دي بوتانو ته چغې ووالې مونږ له څه راکړل بس دا منظور بیا ورته څه وایي وایي زناکارۍ به نه کوې او ورته څه وایي خو سرداره ده د سردار لور ده سردار باندې واده ده او ورته وایي دا شرطونه مه لګوه وایي دا ستا شریف قوم دی دا زنا والا نه دی او ستا قوم دی زناکارۍ والا دي دا شرط مه لګوه مونږ زناکارۍ نه کوو رسول الله مبارک حیران چې دا ښځه له څنګه ښځه ده دا خو ایمان هم راوړي رټ جواب هم کوي بیا ورته څه وایي بچي به نه وجنې ښځو بچي وجل کړ او ته څه وایي مونږ یې نه وجنو مونږ واړه لوی کړل تا راله په جنګونو کې مړه کړل خدای دا له څنګه ښځه ده بیا ورته وایي غلا به نه کوې ځکه ښځې اکثر د دې خاوند نه شی پټوي او پټې خرڅوي دا شی په ښځو کې شته پټ غوندې د خاوند نه به شی په پټه دا د بخیل خاوند نه کوي چې کم خاوند بخیل نه ورکوي نو هغه نه غلا نه کوي خو چې کم بخیلي نو د هغه نه پټ غوندې غلا کوي ښځه دا د ښځو عادت دی دې باندې به ښځې نه وهې ځان به پې شپېلې کوې او که نه که په دې وال کوې خو بس هر کور کې به جنګ جګړی دا شته دا شی دا ښځې دا خاوند نه کله ګوړه پټه خرڅوي کله دانې جوار پټ خرڅوي کله غنم پټ خرڅوي کله نغدې پیسې به دنه والي ای سړیه وختي ټماټر راغلي وو ما د 300 روپو اخیستې ګران شوي دي منځ کې به یې 50 اخیستي تا نه به غوټه کې نو ولې موږ خو ماشومان نه یو هر سړی پوهېږي خو بس بعضې څیز کې به ځان شپېلې کوې یعنې جګړه جوړېږي نو همینه داسې ده که نه که ځان نه شپېلې کوې خو جنګ جوړېږي بیا به څه کوي او دا خو هغه زمانه نه ده پخوا به خلکو ښځه پلار کره وشړه اوس خو تا شړي پخوا به دې ښځه لا پلار کره اوس کا خوا دې خوا کوې ځه وځه هلته زامن ورسره دي زامن قسم دې ګوره ډېر پلارانه نن د ښځو له لاسه غریبانه جوماتونو کې ناست دي چې د شپې له لاړ شي ګنې بس په جومات کې پروت دی خلک وایي دا نیک شوی دی نیک نه ښځې را په مخه کړي او ډېر پکې خفه کېږو نه کفته کومه ډېر پکې داسې چې 40 ورځو څلورو میاشتو لمځي دا غریبان په مخه شوي دي دنګه چې بیا را نه شي نو بس غریب بل څوک وي هلکه وي دلال به یو څه روزه به ولګوي چې په هغې کې واپس راشي تندې ورته بوټي زه وایي 40 به ولګوي د دې دین کار به هم کوو او د دې بلا نه به هم خلاص یو دا ولې دا تاسو زما په اصول عمل نه کوئ عمل دا دی چې بعضې څیزونو کې به ځان شپېلې کوې بس په دې به دې ژوند تېرېږي اوس هغې خو ځان پټ کړی دی حضور پاک ورته فرمایي غلا به نه کوئ
هندې نه بس دې وخت کې ځان پرې پټ کړی دی خبره ترې وته وایي د الله رسول وایي زما خاوند دی ابو سفیان وایي که د هغه نه څه شی پټومه بخیل دی وایي او د هغه په بچو یې لګومه نو دا هم غلا ده خو چې دی وایي زما خاوند ابو سفیان نو حضور پاک ورته وایي انت هند بنت عتبه وایي ته هندی څه د عتبه لور ځکه ابو سفیان چې تا خاوند یاد که په هغه خو د هنده واده ده د عتبه لور ده بس پره پیدو شوه وی صاحب هندی یم ما ځان پټ کړی ما هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه چا نه دی کړی چا تر سره ما ډېر زیاتې کړی نو مې زما ایمان یقین نه دی که قبول شي نو ما ځان برقه کې پټ کړی چې زه دا ټولې به ماف شي زه به هم په ډله کې ماف شم وی زما دا شرطونه چې مې درته ووي دا منې وی یو زه ټول معاف یې هغه هند هم معاف شو هر څه معاف شو نن به صیبه د یو سړي یو چا نه څپېړې ایستي دی به ورشي کور ته یاره دغسې ستا بچي نماز زماز وي څپېړه ایستله او ما معاف کړه نه معافي چېرته کوم نن به معمولی جګړه شوي او ته به کوڅې له ورشې ما معاف کا دا سوال نه پیدا کی معافي پکې چا راوستله نن سبا چې چاله کور ته ورشي هغه اسمان ته سر ورسېږي شکر وباسه چې درله دې څوک راله شکر وباسه نه بدل بالم بدل هلې یو په دې دوه ولي بیا به څه کوې بدل هلې هغه در باندې مخکې شو دا پیټارې دله ووي بیا به څه کوې بیا به تزې مینتونه به کوې هغه به دې نه معاف کوي صل من قطعک واعف عن من ظلمک حضور پاک فرمای یو چې څوک په رشته کې د صلې رحمۍ پرېږدي ته مه پرېږده او دویم دا چې څوک درته وایي ما معاف کا معاف کوه کور ته دله راغی ما معاف کا ځه د الله په نوم مې معاف کړې نه دې څه وایي دې وایي نه که مې معاف کړه خو بیا زه کمزوری شوم که نه بیا خو به خلک وایي چې وګوره ویم واو معاف یم که نه رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خوري ترمذي کې حدیث دی په څو باندې په دریو د پیغمبر مبارک اسم خبره به مونږ منو رښتونی دی په دریو یو پکې دا دی وایي که چا د الله دپاره څوک معاف کړل دې به بېعزته کېږي نه دله به خدای عزت ورکوي نن سبا که چا له دروازې له لاړې جرګه هم وله بوځې ما معاف کا نه دې معاف کوي نور هم اوچت شي شکر وباسه څوک هم چې دله راغی او داسې معمولي خوا دې خوی او د معافي غوښته معاف کوئ د الله دپاره معاف کوئ دا نبوي خوی دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق چې خلکو دا خویونه ښه بس برابر مضبوط کم او برابر یې کم او هغه معاشره د صحابو یې جوړه کړه یو صحابي ګورئ یو صحابي د بهترینو اخلاقو نمونه ده بس دغه خویونه به مونږ په ځان کې پیدا کوو زما د خبرې دا یو سبق دی چې ما تاسو ته نن وارو چې مونږ به ښه خوی استعمالو ملا زه ځان ته لاول ویم زه به هم ښه خوی استعمالوم علما به هم ښه خوی استعمالوي حافظان به هم ښه خوی استعمالوي ښځه به هم ښه تاسو هم ټول او په ښه خوی تاسو مونږ ښه پوهېږو دا نه چې پرې نه پوهېږو دا به استعمالو کوشش به کوو چې مونږه ښکلې د اتفاق ژوند تېر کړو د اجتماع ژوند تېر کړو خشته ژوند تېر کړو د سوکالۍ ژوند تېر کړو او د ښکلې وطن پاکستان اوهو دا چې تاسو بار ته لاړ شئ د دې وطن په قدر به پوه شئ تاسو ته د خپل وطن قدر نه دی معلوم زه خو تل په دنیا ګرځېدلی یم په خدای یقین وکړه چې په اسلامي ملکونو کې وګرځې اسلامي ملکونو کې نو تاله به بیا د دې پاکستان قدر راشي او بیا دویمه راته ووایم په پاکستان کې د خپلې صوبې قدر به درشي ورشئ تاسو سند ته لاړ شئ او په هغه میرو کې وګورئ څوک مونځ نه کوي جوماتونو کې دوه لیشتې درب ولاړو شکر دی عالمان شته حافظان شته قاریان شته موږ له خدای ډېر ښه شته ملک را کړی دی ښکلې صوبه خدای را کړې ده ګوټ په ګوټ جومات راته جوړ دی الحمدلله ګوټ په ګوټ جامع مسجد جوړ دی هر قوم کې یو عالم حافظ شته دین درته ښیي د خدای شکر ادا کوي مدرسې شته ماشوم به ورته شي پکې داخل کا لله فی الله ورته سبق ښیي قرآن ورته ښیي هر جومات کې د قرآن درس شروع دی شکر نو باسئ تبلیغ والا د ته په کوڅو کې پیسه خرچه خپله کوي بسترو په اوږو په کوڅو کې درپسې ګرځي او مونځ او دس او دا څیزونه درته ښیي شکر نو باسئ موږ به د خدای شکر ادا کوو ټول به وایي الحمدلله
ډېر ښکلی ملک خدای راکړه، ښکلې صوبه، ښکلي مسلمانان. الحمدلله زموږ جوماتونه په مسلمانۍ ډک دي، د الله پاک فضل. هر جومات کې جمع د امام دی، د الله پاک فضل. نو موږ له پکار دی چې موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو، یو بل سره اتفاق ژوند تېر کړو. دا د ګاونډي سره او د رشته دار سره دا جګړې او د اختلافات موږ شاته وغورځوو. د خپل عالم قدر وکړو. عالم په خپلو مقتدیانو لاس کې دي، د بچو په نظر ورته وګوري، هر څه به ټیک ټاک رواني. الله دې زمونږ بهترین اخلاق نصیب کړي، اخلاق نبویه الله جلک دی الله په مونږ کې پیدا کړي. یا الله سبا دې بیماران دې الله روغ صحتونه ورکړي، قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي. ډېر دوستان دې ټلیفونونه یې کړي دي او څوک راغلي دي دعاګانې غواړي. الله تا ته هغه خلک معلوم دي، د هغې دعاګانې معلومې دي، پروردګار یې ولې قبول کړي. الله چاته چې څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدلې کړي. الله چې چاته څه مصیبتونه دي اوله په خوشحالو بدلې کړي. یا الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې، الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې، الله د شریانو د شر نه مو ساتې، الله د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتې، الله د کوډګرو د کوډو نه مو ساتې. الله په بچو نوسو کې حافظان او عالمان پیدا کړي. الله د ټولو مسلمانانو اتفاق پیدا کړي. الله زموږ د ملک د ملک حفاظت وکړي، د خاورې حفاظت وکړي. الله د ملک ګډ کوسه او کرخه د قرآن او په سنت په رڼا باندې پروردګار روښانه کړي. الله چې چا بچی نه بچی ولا ورکړي. الله کله چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي. الله چې چا سوچ په څه ټینشن کې دي تا ته غمونه پریشانۍ معلومې دي په خوشحالو بدل کړي. د چا بچی دي د موبایل دوستان دي په بار ملکونو کې دي او نور مسافر دي چې بار ملک ته لاړ شم دا مسافر راته داسې راغونډ شي داسې ویږي موږ ته دعا کوه. هغه مسافرو ته څوک په دوبۍ کې دي، څوک په سعودي کې دي، څوک په یو ملک کې، څوک په جاپان کې، څوک په انګلینډ کې، په هر مختلفو ملکونو کې مسلمانان مسافر دعا کوي الله یې سفر د مشکلاتو نه وساتي. او ډېر داسې دي نن اوس هم چې زه تللی وم نو بعضې کسانو وي بلا پیسې هم په ویزو لګولې دي او کارونه نشته. دعا کوي چې الله ورته د خیر کارونه ورکړي او الله یې د پریشانو نه وساتي. او الله پاک زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق زندگی نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین. د وټیګرام نصیب ګل مور وفات شوې وه او بره خټ کې د حمید دکاندار لور وفات شوې ده او د غزګي د ماسټر انعام الله لور وفات شوې وه. الله یې ټولو بخي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. وحید او شاهد د بشیر جان ارماني دوستان دي، پلار یې مړ دی، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او دا زموږ یو بل دوست دی حاجي عبدالوهاب صاحب، نن د هغه په عدالت کې تاریخ دی. دعا کوي چې الله تعالی کامیابي نصیب کړي او الله یې براءت نصیب کړي، الله ورله ډېرې ګټې ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي، دعا یې غوښتې ده الله یې ټول له شفا ورکړي.